امریکا کې یو سړی هغه پولیسو درو په لاره باندې پولیس ورته وایي ما ته ډرایوینګ لایسنس وخو د ورته وی یو منټ راکا او د لړ تماچه راوباسله او د دې پولیس نه یو ډز وباسه پولیس په ځای باندې مړ کړ هغې نه بعد دی تللی دی او د پولیس ریوالور یې راواغسته د پولیس تماچه یې راواغسته او بیا چې هغې کې څومره ګولۍ وې هغه ټولې ډزې په هغې پولیس باندې وکړې هغې نه بعد یې دوباره هغې مړ کړ دا سړی پولیس ډیر زیات د محنت نه بعد ونیسه او چې کله دته د پانسي سزا ورکړه نو په هغه ورځ باندې دې ته ویل ستا ته څه ویل غواړې نو ده ورته وی ما پولیس نه دی مړ کړی ما به خپل ځان ډیفینډ کو او وګورئ تاسو ما له پانسي راکوئ هغه ته ځان په هغې موقع باندې غلط نه ښکارېده د دې واقعې نه مونږه لوغوندې که بل پرسپیکټیو ته وګورو نو دلته کې مونږه چې خپل څه قسمه خبره کوو نو موږ ته دا لګي چې زموږ دا خبره ټیک ده خو د بل بکواس چې کوم دی هغه هم صحیح کیدی شي زما د دې اوورال خبرې دا مطلب دی زه دا نه وایم چې د سړي صحیح کار کړی دی خو د هغه په نظر کې هغه غلط کار هم نو کړی نو دغه شان مونږ چې په دې سوسایټي کې کوم سوسایټي کې وخت تیرو نو په دې کې مونږه کمپلینټ شکایت ډېر زیات کوو مونږه تنقید ډېر زیات کوو او مونږه طنز ډېر زیات کوو په بل باندې که اوس دلته کې چې چا نه تپوس وکړی شي چې مونږه ضلع ثوابۍ سره تعلق دی تحصیل ټوپۍ کې تاسو یو سروې وکړئ یو دلته وګورځئ یو دی ته ووایئ چې لکه دا غلطیانې د چا چا دي نو تاسو که د ورځې 100 کسانو نه هم تپوسونه شروع کوي نو په دې 100 کې به تاسو ته یو هم داسې میلاو نه شي چې هغه وایي چې زما غلطي ده دلته کې یو بله خبره تاسو اوس په خپل ارګ ګرد کې وګورئ نو تاسو ته به که دا خبره وړاندې کېښودی شي چې داسې څوک دی چې تاسو هغه ټیکول غواړئ او ستا په نظر کې هغه خراب دی نو تاسو به کیدای شي پوره یو لیست مونږ تیار کړو چې زمونږ په نظر کې دا کسان دي او کدی کې دا خامیان چې نو څومره ښایسته او څومره غوره خبره به وي چې زه د دې بل په ځای باندې خپل ځان باندې کار شروع کړم او ځان ټیک کول شروع کړم هم دغه شان ماشوم هم دی د ماشوم په نظر باندې چې ماشوم سم کوي څنګه کوي هغه بالکل ټیک کوي خو چونکې والدین چې کوم دی نو په ده باندې خپل هغه فیصلې زور زبردستی چې دی نو په هغه باندې اچوي نو هغه ماشوم فرسټریټ شي هغه اګزاست شي هغه تنګ راشي هغه کې چړچړاپن راشي هغه کې غوسه راشي نو بیا دغه ځای کې والدین چې کوم دی نو د خپل ځان نه وکټم جوړ کړي څنګه چې موږ په خپله معاشره کې د ځان نه وکټم جوړ کړو موږ چې موږ خو ټیک یو چې څه غلطیانې دي او څه ګنده او څه غلط کارونه دي هغه د ما نه غیر چاپېره کېږي او زه بالکل پاک صاف یم نو دا څه دې کې څه بد یا ښه خبره نه کوو دلته نه موږ په چا باندې تنقید کوو دا د انسان یو فطرت دی مونږه فطري طور باندې انسان چې کله تاسو بل انسان سره ډیلینګ کوئ نو یاد ساتئ تاسو لوجیکل کریچر سره ډیل نه کوئ تاسو ایموشنل سره ډیل کوئ دا ایموشنل کړ د مونږه جذباتیان یو مونږه جذباتي خلک یو زه دلته د ثوابۍ یا د پښتنو خبره نه کوم زه د انسان خبره کوم په پوره دنیا کې انسان د جذباتي او دته هر ټایم خپل ځان ټیک کاري ایون دو که د نالج ډیر کم ولیدلی وي د دې خبرې نه او د دې ویډیو نه دا میسج زه کول غواړم چې تنقید مه کوئ طنز مه کوئ او شکایت مه کوئ او د بل نه مه کوئ چې څوک څنګه دی او څه حال کې دی او څه قسمه دی څه سوچ لري هغه په خپل ځای بالکل ټیک دی که تا ته پکې ټیک نه لګي نو هغه باندې نه په ځان باندې کار شروع کړه او دا خبره د والدینو دپاره هم ده او دا خبره د معاشرې د هر یو فرد دپاره ده په دې باندې ضرور غور وکړئ چېرته غلطي یا چرته دې سیس کې موږ خپله خو مبتلا نه یو او دا شی چرته زما خپله د فرسټریشن ذریعه خو نه ده جوړه شي که زه تنګ یم نو زه په دې وجه خو چرته نه یم تنګ چې زه پلانکي باندې دا کار کول غواړم خو هغې نه کوي یا زه هغه نه دا ډیمانډ کول غواړم او هغه نه کوي یا زه وایم چې زما دا خبره زما دا اهمیت ترې راشي او دا نه راځي نو د دې ذموار هم مخامخ کس نه دی چرته د دې ذموار زه په خپله خو نه یم په دې باندې ضرور غور وکړئ